لکه څنګه چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې امن او صحابه کرامو امن د پاره کوم کردار ادا کړو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې وا یو چیلی یا چیلی او زمری با په یو کټوي کې خوراک، الان کې زمرای اس کله چیلای یا چیلې نه پریری چې هغه ته ملاو شي، په یو کټوي کې به خوراک کاوه. جرأت د زناورم نو چې هغه امن خراب کا. او په هغه زمانہ کې با زنانه کور نه بهر نه راوتی، چې بهر براوتی نو هغه سره به محرم خامخه موجود بو، ځان لبنه راوتی. دا اسلامی طریقه ده. بشک زنانه د کور نه روزي څه خبره نه، پرده کې د روزي او هغه سره دا محرم وي. داسې انسان چې هغه سره نکاح جایز نه وي، داسې یو کس تور سره بشک کور نه بهر روزي ضرورت ته پاره. او په هغه زمانہ کې صحابه کرام فرمایي کچرته مونږ ځان له زنانا ګرځیدون کې لیدلې دا او په امن کې لیدلې دا، ځان له زنانا به ګرځیدا شپې ورځې خپل حاجت ته پاره، او که څوک به ورسره نمو او هغې ته به بیا امن و امن وي، چې دا زمانه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وه. جرأت د چا نه و چې هغه امن خراب کا. نو صحابه کرامو سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نو وخت تر اخیری صحابي پورې هغوی چې کردار نباو کړی دی، امن د پاره کردار کړی، معاشري امن یا قائم کړی، د معاشري امن یا نه خراب کړی. نو برای کرم چې کوم خلق په معاشره کې په مسلمانانو باندې اسلحه اوچتوي او په هغې باندې ډز کا او په هغې باندې فایرنګ کا، لږ د هغې نه مخکې دې ته وګوري چې آیا دا مخامخ ماته څوک دي، زما مسلمانان رونه دي که څوک دي، کافران دي. حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خو مونږ ته په حدیث کې څه فرمایي، اقلیت د زمونږ استاسو په پاکستان کې اقلیت د عیسایانو، يهوديانو، د هندوانو، سکانو، د مونږ تاسو سره اوسېږي، دي ته اقلیت ویل کېږي. پاکستان کې د اقلیت ژوند او زندگی تیری. حضور مبارک د دې په بابت کې څه فرمایي ما او تا ته حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي وی چې کچا اقلیت دغه عیسایانو ته یا يهوديانو ته یا د سکانو ته چې هغوی د اسلام په خلاف باندې څه سازش نه کوي، اسلام په خلاف باندې څه کاروایی نه کوي، خپل ژوند تیری تاسو سره ټیکس در کوي چې هغې ته ذمي کافر یې، اقلیت یې. حضور مبارک فرمایي چې چا د هغې عرض په حدیث کې راځي، د هغې عزت ته یا اغوی کور تا یا د اغوی مال تا یا د اغوی بچو ته نقصان ورساو. ګوره د اقلیت لپاره امن دی په اسلام کې، اغوی ته نقصان ورساو. حضور مبارک فرمایي دخول د جنت خو لرې خبره ده، په دغه انسان باندې به په ورځ د قیامت باندې بوی د جنت هم ونه لګي. بوی الحدیث کې راغلی رائحة الجنه، رائحه د جنت به دا انسان محسوس نه کا په ورځ د قیامت باندې چې په اقلیت باندې چا ظلم وکړه. حضور مبارک فرمایي چې مونږ تاسو له ټیکس راکړي، مونږ تاسو سره اوسېږي، د هغې حقوق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک بیان کړي دي، په هغې باندې هم تاسو امن نه خرابوئ، عزت به کړئ بطور انسان. ولی حضور مبارک چې کله جنازه تیرېده، جنازه په کټ کې حضور علیه السلام ناست دی، ورته ودرېده، مشکات حدیث دی، پیغمبر علیه السلام ورته ولاړ دی، صحابي ورته فرمایي یا رسول الله مبارک دا خو یهودي دی، د اسلام بدترین دشمن دا خو یهودي دی، تو ورته ودرېدې. حضور مبارک ورته فرمایي چې یهودي خو دی، انسان نه دی، انسان خو دی که نه. داسې پیغمبر مبارک داعی امن مونږ تاسو له امن هغه را کړی، سبق را کړی.